نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اوریدونکو مسلمانانو یو وظیفه وختي مو وکتله واوریدله نو سوچ مې داسې و چې دا د مسلمانانو ته ور وړاندې کو شاید چې دوی ته سفیده ورسي او موږ ته د دې نه سفیده را ورسیږي چې کوم یو سړی د اذان او د اقامت ترمنځ چې کوم 15 منټې می په دغه ټیم کې چرې پیری دا وظیفه وکړه نو الله جل شانه بدل را سلور انعامات ورکړي. د ټولو نه اول انعام دا دی چې دی به الله جل شانه په د باندې خطرناکه بیماری نه راولي، کینسر یا داسې غټه بیماری د دې نه به الله جل شانه دا انسان بچ ساتي. دویم انعام دا دی چې الله جل شانه به د حفاظت کې کله چې د تنهایی کې په یوازیوالي کې نو الله جل شانه به د حفاظت کې یعنی دی باندې ویریږي. او دریم انعام دا دی چې الله جل شانه به د واسطه چې دا هغه د ظالمانو سره نه راولي، یعنی چې د باندې به څوک ظلم زیاتې نه کوي، د ظالمانو نه به الله جل شانه دا سړی په امن کې ساتي. سلورم انعام دا دی چې الله جل شانه به دې انسان لره رزق ورکوي، رزق به فراح شي، به کم محنت کوي. او وظیفه دا ده اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. دا د اذان او د اقامت ترمنځ درې پیری چې څوک نو الله جل شانه به دغه سلور انعامات دلا ورکوي.